محترمو مفتی پیر رحمت الله علیه دا مفتی اعظم پاکستان چې دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی او الله رب العزت دغه بچو نوسو کې دونه برکات ایښودلي دي چې نن زموږ د ملت اسلامیه یو لوی شخصیت یو عظیم شخصیت د هغې بچې مفتی تقي عثماني صاحب حفظه الله تعالی چې یقینا د امت مسلمه یو لویه سرمایه ده د هغې والد محترم مفتی شفیع رحمت الله علیه چې نن د هغې د تفسیر معرف القرآن نه هر څوک استفاده کوي. هغه بیمار شوی و. څوک بیمار شوی و؟ زمونږ علمای دیوبند کې و که نه و؟ زمونږ د اکابرین دیوبند نه و که نه و؟ زمونږ د اکابرین دیوبند طریقه ده که مونږ ځان د هغې خادمان ګڼو، که مونږ ځان د هغې پالور ګڼو، که مونږ د هغې سره نسبت دی زمونږ اساتذه ای د اکابرین دیوبند د هغې نه سبقونه ویلي دي چې مونږ د هغې اخلاق خپل کړو، چې مونږ د هغې ترتیب اپنو کړو. چې هغه بیمار شو یو تن یې تپوس ته راغی. اوس که مونږ ته څوک ووایي چې دغه تن را روان دی زمونږ داسې ذهني برین واشنګ شوي دي مونږ به وایي لرکوه لرکوه دا خو زما د پارټۍ نه دی، دا خو زما د تنظیم نه دی، لرکوه لرکوه دی خو دا نه مني، دا خو معتزلي دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه ته چا وویلو ستا تپوس ته د صوبه سرحد علاقې د صوابې کلي د صوابې ضلعې په هغې کې یو ورکوټې کلی دی، د هغه کلي نوم دی پنج پیر. صوابې کې یو ورکوټې کلی دی، د هغه کلي نوم دی پنج پیر. صوابې کې دغه ورکوټې کلي څه نوم دی؟ پنج پیر. څه نوم دی؟ دا یو کلی بندي صاحب شاګردو، هغه د مولانا حسین علي الواني صاحب شاګردو. نو که مفتی شفیع رحمت الله علیه ته غلط وی نو ووایه ورته چې ستا د هغو ته سوچ هم نه جوړېږي نو بیا خو ته د مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه ترتیب نه ډېر آوټ روانې. مفتی شفیع رحمت الله علیه ته چا وویلو چې د کوم کلي څوک راغلي؟ د پنجپیر کلي مولانا طاهر صاحب ستا تپوس ته راغلی دی. یو خوا بیمارو خپې بلې خپې رامنډې کې د مدرسې گیټ ته شیرالقرآن صاحب ورته وایي آپ تو بیمار نہیں تھے، راشه زما د اکابرین دیوبند خبره وره، نن راشه خپل ځان وګوره. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ورته وایي آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو بیماری چلی جاتی ہے. څه ورته وایي؟ مونږ به دا شی نه کوو ښه ځکه نن سبا هغه زمونږ یو اسلامیک لوی سکالر دغه ته یو ایندوي چیټ ورکو وایي زه مسلمانېدل غواړم او که زه مسلمانه شم نو زه به بیا سني یم او که شیعه په دې کې زه په پریشانۍ کې یم. او دا نن مونږ ته یو لوی چیلنج دی. ګورې ای علماو طلباو نن مونږ ته دا غټ چیلنج دی، غیر مسلمه اسلام طرف ته راتلل غواړي. ها نومونه به یي، دا تعارفي نومونه دي، دا نومونه جماعتونه بد نه دي، خو که مونږ دا وایو که زما جماعت دا بس د نوح علیه السلام کشتۍ ده که دې کشتګي خو بچ دی که نه غرق دی، دا نظریه غلطه ده. نو هغه ایندوې پې سوال وکړه، دا خو ښه وه چې هغه خبر نه وه، که ولې دا وي چې بیا په سنیانو کې زه به اهل حدیثه کېږم او که بریلی کېږم او که دیوبندی کېږم به، او که بیا بریلی کېږم نو بیا به قادري ګروپ کې یم او که نوراني ګروپ کې به یم او که کوم ګروپ کې به یم، او که دیوبند کېږم نو په دیوبند کې بیا پنجپیري ګروپ یم او که نه دې خوا به بیا بل جمعیت ګروپ کې یم، هغې کې به کوم ګروپ کې یم. یاره ما ته د خپل هندوتوب غوره دی. د دې د وجې نه به یقینو کې محترمو دا تعارفي نومونه دي هغه سکالر ور ډېر بهترین جواب ورکو. زمونږ اسلام کې د دې ډلو د دې هېڅ حیثیت نشته. ته مسلمانه شه، اسلام څه ته وایي بس هغه ځان کې راوله.